اوس د قربانۍ متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه صحابو تپوس وکړ چې ما هذه الاضاحیه یا رسول الله، د الله رسول دا قربانی څه شی دی چې دا څاروي رسم نه یو چاړې پکې دا څه شی دی؟ نو نبی علیہ السلام ورته د زبان نبوت اوس تاسو ته ووایم چې قربانی د کوم وخت نه کیږي. دا خو د خطیبانو نه اورېدلی دي چې ابراهیم علیہ السلام خپل بچی روپردو اسماعیل ذبیح الله او چاړې پکې خو د واقعات ته اورېدلی دي، مخکې ما کړي دي. او بس الله تبارک وتعالی د جنت نه یو ګډ راوستو، بس هغه ذبح شو، د هغې نه تر اوسه پورې دغه کېږي. د ما محترم دا خو د الله په موږ باندې خصوصي انعام دی. الله وایي تاسو خپل ځان زما محبوبین جوړ کړئ، تاسو زما عاشقان جوړ کړئ، او عاشقان په مقابله کې خپل جانونه ورکوي، جانونه خپل جان ذبح کوي. لیکن الله دومره اساني راوستې ده، وایي ته خیر دی د اختر پر سپکال کې یو پیره راځي، ته څاروي ذبح کړه، نو زه به داسې وګڼم چې مقابله کې تا ما ته خپل ځان حلال کو. شوق سره سبحان الله وایي، نو اساني ده که نه؟ اوس ته قرباني هم نشي کولی. او ډېر خلک مسلمانان داسې دي چې هغه موبایل د 2 لکو روپو خو اغستی شي، په قسط باندې موبایل فرج فریزر ایسی اغستی شي، لیکن قربانی نشي کولی جی. یاره جی وس مې دې کال نه نشته جی، آینده کال له مې انشاءالله الرحمن اراده کړې ده چې آینده کال لا شي اجي سے بوقه شوي د دنیا نه تېري، چې آینده کال د زما خدای پریم دی کنه. لکه زمونږ الله دې معافي وکړي، زمونږ نظریه داسې جوړه شوې ده چې ګورم به آینده به ګورم جي، آینده که خدای وس راکړه نو زه هم آینده به یا خدای وس درکوي یا نو د قبر وس به درکوي. زما په خیال زما محترم د دې وس نه خو منه نشته. مونږ وګورو هلکه که معمولي باندې دنیا کې زمونږ ستاسو ذهن او ایمان داسې جوړ شوی دی که ما کې تقوا راځي په دا دنیا کې وګوره هلکه وګوره، که په دنیا کې ما باندې چېرته غم راغی غم او مضبوط غم نو زما ټوله تقوا مسلسل دا به 15 میاشتې زما محترم زما والد صاحب وفات شو، بچنګي مې وفات شو، مور مې وفات شوه، زوی رور مې وفات شو، زما ټوله تقوا دغه ټایم کې زما نه تقوا راساسي، غټ غم درد راغی، مصیبت کاروبار مې غرق شو، زما ټوله تقوا 15 میاشته ده چې الله بیا رحم وکړي او هغه رانه هېر شي نو زما چې څه خوښوي په دنیا کې هغه بیا کوم. زما محترم الله وایي بله پیره نه راځي. ته څه وایې ستا څه خیال دی زما محترم؟ نو خبره مې دې پورې کوله چې نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل چې سنت ابیکم ابراهیم، دا قرباني د ابتدا نه تاسو ته ویم د ابراهیم علیہ السلام نه موږ اورېدلې ده چې مروجه ده، لیکن قرباني ابتدا د آدم علیہ السلام نه شروع شوې ده. وګوره چې الله قابیل او حابیل کله په مقابله کړه نو دې قرباني کوله. قرآن د هغې تذکره کړې ده چې اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولا تقبل من الاخر. وی ګویا چې قابیل او حابیل قرباني کوله نو د حابیل پکې یو ګډ وکته، وینه ذبح کړه، او هر چې قابیل نو هغه غنم او غله وکته نو هغه الله ته ذکر نو الله تبارک وتعالى فتقبل من احدهما. د دې احدهما نه مراد حابیل دی چې الله تبارک وتعالى د حابیل هغه ذبح په خپل دربار الهي کې قبول منظور کړه. زما محترم څوک چې قربانۍ کې الله دې زموږ د قربانۍ قبول کړي، ټول څوک سره امین وایي، او الله دې زموږ په دا قربانو کې اخلاص پیدا کړي، الله دې زموږ په دا قربانو کې للهیت پیدا کړي، امین وایي. و یو قرباني قبول شو چې هغه ده نو دا قرباني د دې وخت نه را روانه ده چې د آدم علیہ السلام نه ولا تر نن سبا پورې دا قرباني چلی. او تاسو به اورېدلی چې الله تبارک وتعالی بیا واجب په امت محمد یې ولیکړه چې هغه بیا د ابراهیم علیہ السلام ټوله فلسفه ده چې ابراهیم علیہ السلام مختصر وي چې د یو کافر په کور کې پیدا شو، پلار یې کافر وي، دی لوی شه بوتان، پلار ورته وي بوتان خرڅوه، د وی پلار زه خو بوتان نشم خرڅولی، حتی تر دې پورې بوتان یې ورته په شا کړه، هغه بوتان به د په سړکونو باندې راښکل، پلار ته پته ولګېده د بچي مې بوتانو بېعزتي کوي، زما د خدایانو بېعزتي کوي، پلار راونیو بیا زما د دې بوتانو خدایانو نه منې شه، نه منې کېده، او ورته وي پلاره ته د کفر نه منې شه، د به ورته د بوتانو نه منې شه، هغه ورته وي پلاره د کفر نه منې شه، حتی تر دې پورې قرآن تذکره وکړه وایي ته څه کوې چې پلار باندې خو دا بوتان پرې نه ښوده، په مقابله کې ابراهیم علیہ السلام ته څه ملو شو؟ الله قرآن کې تذکره وکړه چې لئن لم تنتهي لارجمنک واهجرني ملیا. زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې ابراهیم علیہ السلام په مقابله کې امتحان راغی، په نوجوانۍ کې الله تبارک وتعالی داسې زمانه پرې راوسته چې پلار د کور نه وشړو، ومې شړلې، زما بچی نه لوی امتحان دی، بچی د کوره ووته، مقابله کې چلېده، حتی تر دې پورې چې د جابر او د حاکم مخې ته ودرېده، یو نمرود چې مخې ته ودرېده، هغه به د خپل ځان عبادت کو، ټول د خپل ځان
ما ګوره چې مخلوق ګرځولو چې ما ته عبادت کوي زما ته سجدې کوي حتی تر دې پورې ابراهیم علیه السلام هغه جابر ته ودرېده مقابله کې ورته وویل چې ته خدای نه خدای زما الله دی او ورته ستا خدای څه کوي فإن الله یأتی ورته زما رب مړکولو جمدي کول کوي هغه مړکولو جمدي کول یو کس د 500 نه رابار کړ کم کس چې جمدي هغه مړ کړ وایي مړکولو جمدي کول خو زم کوم ابراهیم خلیل الله ورته وایي فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وی زما رب خو داسې دی چې ګویا د انور ته مشرق نه خیجي او په مغرب باندې کوزي ته داسې کولی شي الله تذکره وکړه فبهت الذي کفر وی دې نمرود سره سلو په مقابله کې د ابراهیم خلیل الله لپاره اور تیار کړ ابراهیم خلیل الله په نوجوانۍ کې د خپل پلار د کور نه بې دخله شو ګویا د نمرود اور ته ورغورځېده هغه امتحان پاس شو ښځه ونیوله لاړه یو بادشاه مخې له ورغی چې هغه بادشاه د ابراهیم خلیل الله پاکی بیبی ته د زنا په دغه باندې لاس واچو عظیم امتحان زما رب هغه امتحان کې پاس کړ نن مې 100 سال په عمر کې بوډا شو اولاد نشته زما رب ته اولاد نه محروم کړ په 100 سال کې ولا الله تبارک وتعالى اسماعیل ذبیح الله ورکړ بچي د مور د ګېډې نه پیدا شو زما رب تذکره وکړه چې ابراهیم زما د طرف نه امتحان دی دا بچی او دا ښځه بوزه په سارا کې پرېږده ابراهیم خلیل الله خپل بچی او ښځه په سارا کې پرېښوده عظیم امتحان کله چې بچی د ګرځېدو شو زما رب تذکره وکړه قال انی فی الانام اضحک زما بچی ته وینم چې په ګویا زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې هغه بچی دومره شو چې د ابراهیم خلیل الله د سپینې ګیرې بچی په ګرځېدو شو زما رب تذکره وکړه چې فضبح دا راغی خپل بچی د لاس نه ونیو بچی وړوکی دی الله زه خو بچی مې وړوکی دی زه سپین ګیرم په دا سپینو ډوکو باندې دا بچی تا مره راکړی دا بچی ما په سارا کې پرېښدی لیکن د الله د طرف نه امر دا ورته بچی ته وایي فانظر ماذا ترى بچی ته څه دا بچی جواب کې سوی قال یا ابت افعل اے پلارا ستا خوښه ده زه بچی اسماعیل ذبیح الله ستا ته ستا طرف امتحان ته تیار دی زما محترم دا امتحان د بچپن نه روان دی چې د کافر په کور کې پیدا شو تر اخره پورې چې الله بچی ورکو د هغه بچی د ذبح کېدو امر ورته وکړه زما محترمو د هغه بچی د ذبح کېدو الله تبارک وتعالی په دا امتحان کې پاس کړ زما رب ته دا قرباني دومره خوښه شوه ورکه چېرته دا بچی حلال شو موته بنن بچی حلالو زما محترم ډېر ګران دی که ستا بچي باندې سخت ته په خپل بچي اواته کښېنې ته په نور ته کښېنې بچي اواته کښېنې ځکه د ما بچی ماشوم دی دی برداشت نشي کولی و چې کله ته په بچي باندې ای تا نه تپوس کوم یو څاروي ته وساتې مسلسل 2-3 یا اب تک دې وساتې او چاړه پرې راکاږي لاس ترې رپېږي که نه لاس ترې رپېږي او چې کله بیا ستا تصور دی کې سره چې زما رب وفرمایل چې فانظر ماذا ترى دې باره کې دې څه خیال دی زما محترم چې بچی ته وایي چې بچی څه دی خیال دی حلالوم دی تا چېرته په ګپ کې هم بچي ته ویلي دي چې بچي حلالوم دی هسې په ګپ کې دې چېرته دا خبره کړې ده که دا دې وکړه محترمو بیا د کور کې ځای نشته بیا دې ښځه نه پرېږدي بیا د سره د ښځې نه لګي او هغه امتحان چې بچی راوړو فلما اسلما وتله للجبین قرآن الله د هغې تذکره کړه چې اسمانونو په هغه رس باندې جړل اسمانونو فرښتو الله ته چغې والې خدایه دا عظیم امتحان دی سپین ګیرې دی خدایه سپین ګیرې دی خپل بچی الټه راغورځولی حتی تر دې پورې زما رب په امتحان کې پاس کړ هغه قرباني په موږ باندې واجب شوه اوس تاسو ته یو جمله ویم د قربانۍ مسایل ویم ګرمي ده چې قرباني د قربانۍ 3 خبرې کوم چې د قربانۍ 3 انعامات دي یو خبره یاد ساته چې انسان د قربانۍ اراده وکړي په حلال رزق باندې قرباني وکړه زما رب ته دا قرباني دومره خوښیږي چې الله تبارک وتعالی تر آینده قربانۍ پورې چېرته د باندې به قحط رانولي او د ده په رزق کې به کمې رانه شي زما محترم یو خبره او دویمه خبره چې کوم انسان په حلال رزق باندې قرباني وکړي او د قربانۍ کله وینه تویږي نو د دا وینې د ساس کې د تویېدو نه په ځمکه باندې جملې ته توجه شي چې د وینې د اساس کې په مخ ته ځمکه باندې نه دی غورځېدلی چې زما رب د دې انسان ماضي او ابتدا ول ټول ګناهونه معاف کوي شوق سره سبحان الله وویل او درېیمه خبره چې درېیم انعام دی چې الله تبارک وتعالی به جنت کې ورکړي چې دغه څاروي به په جنت کې راشي مالک ته به ودرېږي او الله تبارک وتعالی به د مالک ته اذن وکړي چې کښېنه پې او دا مالک به کښېني او دا څاروي به په پولیس سرات باندې داسې وړي لکه د بجړۍ په پړق باندې په اسلام محترم بس ګویا چې د آخره کې جنت دی نو بل څه نشي د قربانۍ دا 3 انعامات دي زما محترم